که یو طرف ته صفایي نیم ایمان ګڼلی شي نو بل طرف ته صوبایي حکومت هم د ښکلي پښتونخوا دپاره هر یوې علاقې ته د صفایي فنډونه ورکړي دي، لیکن د بدقسمتۍ نه د یونین کونسل ډنګرام په علاقه کې د علاقې خلکو د صفایي مهم پخپله شروع کړی دی. د علاقې د خلکو وینا ده چې موږ د علاقې ټاکلي شوي ممبرانو ته ډېرې پیرې ورغلي یو چې 14 کالو نه د کوز پلو ډنګرام دا ډیراندې لرې کړی شي، لیکن زموږ ممبرانو په اخوا دېخوا باندې ځان خلاص کړی و. دغه بیماری خورېدونکي ډیران د لرې کولو دپاره د علاقې خلکو سماجي کارکون نعمت الله خان سره رابطه وکړه چې دې ډیران نه د ډنګرام خلکو ته ډېر تکلیفونه دي. په جواب کې نعمت الله خان او د علاقې خلکو دغه ډیران د صفا کېدو دپاره ټول اخراجات د خپلو جبونو نه ادا کړل. او بیا خاص کر شکریا د نعمت الله صاحب ادا کوم چې یاره هغه زموږ سره هر قسمه هیلپ وکړو، که هغه په هیوي مشینري ده که هغه نور هم داسې دیاړمارو پیسې غیره وي نو هغه زموږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو. او کوم زموږ چې سلیکټډ ممبران زو هغه زموږ سره سم مرسته ونه کړه نو بیا زموږ د زړه نه هغه ته دعاګانې خیږي چې یار هغه دونه راغی او زموږ سره دا هیلپ وکړو. او بیا خاص کر زموږ د دې محلې خلک چې چا نه څونه وس کېدو هغه زموږ سره وکړو، موږ د ټولو زیاتو شکریا ادا کوو. که یو طرف ته د الیکشن سیزن شروع شوی دی نو بل طرف ته سیاسي خلکو خپل کارونه تیز کړي او رابطې سیوا کړي دي. د کلي ماشوم بوډا ته لاس په نامه ولاړ وي. سوال دا پیدا کېږي چې ډنګرام ټاکلي شوي ممبران ولې خاموشه دي. د کیمرامین تاج منیر سره سمد انجم پاسون نیوز ډنګرام.